أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ګوره عزتمندو، الله رب العزت په دې آیتونو کې د شاعرۍ یو معیار یو حد مقرر کړی دی. دو قسم شاعرۍ بیان کړي دي په دې آیتونو کې. الله ذکر کوي یو د هغه قسمه شاعرۍ چې هغه په فساد باندې مبني وي، په فحاشۍ باندې مبني وي. دویمه قسمه شاعري داسې شاعري ده چې هغه د ایمان او اتحاد او د اسلام موافق وي. د دې دوو قسمو شاعرۍ په باره کې الله رب العزت په دې آیتونو کې ذکر کوي. الله فرمایي والشعراء يتبعهم الغاوون. په دې شاعرانو کې بعضې داسې خلک وي چې دوی په دوی پسې سرکشه ورپسې وي، سرکشه خلک په دوی پسې تابعداري کوي. دا نن سبا بالکل مسلمه خبره د ښکاره د واضحه ده چې کوم انسان د فحش یا د عریانۍ او د فساد شاعري کوي، نو په ده پسې به هم دغه شانتې خلک فاسدان او فحاش خلک ورپسې وي. دې ته ویلی کېږي ګمراه خلک. بیا الله فرمای الم تر انهم فی کل واد یهیمون. ای پیغمبر ته نه ګوري چې دوی په هر وادۍ کې ګرځي. د هر وادۍ نه څه مراد؟ یعنی دوی به نن د محبت په دنیا کې روان وي، کله به د دوی عقل په یو ځای نه وي ټینګ. شاعر عقل د داسې قسمه شاعر عقل دی په یو ځای باندې په یو مضمون او په یو مسله باندې نه وي ټینګ. کله دوی په یو موضوع بحث کوي، کله په بله موضوع باندې بحث کوي. او بلا خوبی د دوی څه د خامی وانهم یقولون ما لا یفعلون. دا شاعران اکثر په خپل شاعرۍ کې د انقلاب او د ازادۍ داسې خبرې کوي، گویا کې ته وایې چې د دې حقیقي رهنما هم دا کس دی، حالانکه په خپله په هغې باندې ذره عمل نه کوي. نو داسې شاعر چې هغه په خپله شاعرۍ کې د حق خبره کوي لیکن په دې حق باندې په خپله نه دی روان، د دې شاعر په باره کې الله رب العزت وعید را لېږلی دی. بیا یو استثنایی صورت الله بیان کړی دی د هغه شاعرانو دپاره چې هغه د فحش او عریانۍ نه علاوه حق او سچ شاعري کوي. د دې په دنیا کې بلا مثالونه شته. دنیا خلک په دې دنیا کې تیر شوی دی چې هغوی داسې قسمه شاعري کړې ده. هغه استثنایی صورت الله څه فرمایي الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الله کثیرا. الله فرمایي چې هغه خلک چې هغه ایمان راوړي او نیک اعمال کوي او الله ډیر ډیر یادوي، د داسې خلکو شاعري دا حقیقي شاعري ده، دا په حقیقت باندې مبني ده. لکه په پښتو کې د رحمان بابا غونته کې شاعر چې هغه د الله په ذات باندې یا د الله په حقیقي عشق باندې هغه شاعري کړې ده، د پیغمبر په صفاتو باندې. یا زمون په نوخار کې یو شاعرو د نبی علیه السلام صفات کړي دي، عبدالله بابا. داسې نور دنیا شاعران تیر شوي دي. په صحابه کرامو کې دا شاعران هم موجودو، لکه حسان بن ثابت مشهور صحابي دی، د داسې شاعري کړې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دعا کوله. د به چې شاعري وکړه، نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې به د کافرو خلاف په د شاعري کوله. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل یا الله ته د حسان مدد وکړي او د روح الامین په وجه د روح القدس په ذریعه باندې تایید وکړي. یعنی یا الله تی مدد وکړي، نصرت وکړي، او د روح القدس په ذریعه باندې هم د تایید او نصرت وکړي. نو داسې شاعران چې پیغمبر ورته دعا کوي، نو دا شاعري به هم حقیقي شاعري وکړه. ګوره اسلام همیشه داسې درس ورکړی چې هغه د انسان د فطرت سره تعلق ساتي. اسلام چرته هم انتشار والا خبره نه ده کړې. د هغه خبره کوي چې هغې کې د انسان هدایت وي، د انسان دپاره په هغې کې کامیابي وي. نو کومه شاعري چې هغه د انسان روح ته غذا ورکوي، لکه نن سبا زمونږ پښتانه وایي که نه چې په موسیقي چې ده نو دا د روح غذا ده، حالانکه دا خبره سکوت ناروا ده. دا د دې آیات بالکل خلاف ته. الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله فرمایي تاسو د الله په ذکر باندې زړونو ته اطمینان نه حاصلوئ. د روح غذا څه مطلب؟ یعنی روح ته په اطمینان حاصلیږي. د روح اطمینان خو د الله په ذکر سره دی،
په موسیقۍ سره نه دی. د موسیقۍ په باره کې خو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله فرمای الغناء ينبت النفاق في القلب کما ينبت الماء الزرع. نفاق غنا غانې بجانې دا په زړه کې نفاق داسې راوچتوي داسې راخیجوي لکه په اوبو سره چې واښه راخیجي. نو دا خو صراحتا د دین خلاف شو. موسیقي چرتم د روح غذا نشي ګرځیدي. د داسې قسمه هغه آلات چې هغه د موسیقۍ آلات وي د دینه بالکل اسلام منع کړی ده. په شاعرۍ کې داسې آلات راوړل د شاعرۍ ګوره دوه قسمونه دي. یا خو ته شاعري وکې او هغه ته بیا په ترنم او د موسیقۍ په آلاتو باندې ظاهره کې. نو داسې که ته حق شاعري وکې که نه نو دا شاعري هم ناروا ده. کته د نبی علی السلام نعت وی او پاغي کې ته د موسیقي آلات استعمال کی د دینم اسلام منع کړی ده دام ناروا دي بالکل. کته یو شاعري و کې ساده عام فهم شاعري وي د انسانیت د هدایت او د رهنمایي شاعري وي پاغي کې انقلابی شاعري وي نو داسې شاعري یا پاغي کې د الله صفت وي د پیغمبر صفت وي او په ساده الفاظو کې ته د هغه دعوت ورکې انسان ته نو دا بهترین شاعري ده. د دې الله رب العزت په قران کې صفت وکړو کنه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. امام شافعي فرمای چې کوم انسان شعر او شاعري کوي کنه شعر او شاعري نو د دې انسان گواہی نه قبليږي. نو دا خبره څومره غټه ده. بل طرف ته امام شافعي رحم الله بل یو قول لیک په دې زمانه کې یو لوی شاعر وې نو زمانه به بل غټ شاعر نه و لیکن شاعري د وخت زیاده لہذا زه شاعري نه کوم. ها بعضی اشعار د هغه داسې را نقل شوي دي چې هغه د علم او د حکمت نه ډکو نو هغه شاعري کړې ده. دی چې کوم شاعري یادی چې د هغه ګواهي نه قبلېږي هغه دغه فساد والا فحش والا عریانۍ والا لکه نن سبا دنیا په دې دنیا کې بلها مثالونه هغې موجود دي. د داسې شاعرۍ نه زمونږ علما او زمونږ دین هغه منع کړې ده. لہذا مونږ له پکار دي چې کله هم که مونږ شاعري کوو سم کوو نو مونږ له پکار ده چې د دین د اسلام د حدودو نه په هغې کې ونوځو. کله چې یو دنیاوي کار د انسان د فطرت سره یو کار تړلی وي او هغه کار انسان کوي خو که دی په دې کې د اسلام د حدودو نه ووتو نو دا کار د ده دپاره وبال ګرځي دا د ده دپاره حرام دي. او که دغه فطري کار دی د اسلام په حدودو کې دننه کوي نو اسلام په دې چرته هم ناروا نه دی ویلي. لکه بل یو شاعر چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت کړی دی مشهور شاعر د امام علامه بوصیری رحمه الله قصیده برده شریف مشهور مصنف دی. د مشهور واقعه ده چې کله دی بیمار شو نو د باندې د فالج اټیک راغی د به شاعري کوله د نبی علیه السلام صفت پیم کول. یو ورځ دی راولګېد د نبی علیه السلام په شان کې قصیده برده ولیکله قصیده برده شریف. د په دې قصیدې کې د ایمان اتحاد د رهنمایي د حکمت او د دنیا او د آخرت چې څومره خبرې وي د نبی علیه السلام د محبت د الله د ذات په باره کې څومره خبرې وي هغه د په دې خپل کلام کې تقریبا څه د 160 پورې دا اشعار تللی دي. دا اشعار د جوړ کړل نو اوس دې اشعارو له الله قبولیت څنګه ورکو. د شپې ودو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې راغی او په ده باندې لپاس خپل صادر واچو نو دې ته قصیده برده خپل برده صادر په لپاس واچو نو دې قصیدې ته قصیده برده نوم کې خودی شو دا د دینه مشهور شو. نو دومره یو داسې شاعري چې په هغې کې حق او سچ وي نو د هغې تایید اسلام په خپله کړی دی. لہذا موږ له پکار دي چې هر یو کار هغه موږ کوو نو چې د اسلام په حدودو کې دننه وي د اسلام حد ورپسې کراس نه کو. که هغه شعر او شاعري ده که هغه علم دی که هغه د دنیا نور تعلیمي اداري عصري تعلیم حاصلو نو په هغې کې موږ له پکار ده چې د اسلام د حدودو پوره خیال پکې وساتو. چرته د یو شاعر هم خلاف نه یو خو لیکن د هغه شعر او د هغه نظریې خلاف یو چې هغه د اسلام خلاف وي.